أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تیر درس کې مونږه د روزدار د انعاماتو ذکر وکړو. الله تبارک و تعالی روزدار د پاره ډیر زیات انعامات مقرر کړي دي او پاره کې یو انعام دا دی چې الله تبارک و تعالی فرمایي د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة. د بنی آدم ټول اعمال دا د هغه د پاره دي، خروجا دا زما د پاره ده او د دې جزا به هم ز په خپل ورکوم. اصل کې ټول عبادت د الله دي او بنده مؤمن چې څومره عبادتونه کوي نو دا ټول د الله تبارک و تعالی د پاره کوي. خو الله تبارک و تعالی روزي نسبت ځان طرف ته کوي، د هغې وجه دا ده چې نور عبادات کوم چې مونږ ادا کوو که هغه مونځ دی نو څه ډانچه لري، زکات دی هغه هم ښکاره دی، حج دی هم ښکاره دی. روژه یو داسې عبادت دی چې دې کې بالکل څه ظاهري شکل و صورت نشته، دا د بنده او د الله په منځ کې یو راز دی. نو دی وجه الله تبارک و تعالی د نور عباداتو اجر و ثواب چې اور کئی نو فرشتو په ذریعہ باندې لیکي چې دې کس لره په دې منځ باندې دومره اجر او ثواب ورکا، دې کس لره په دې حج باندې دومره اجر او ثواب ورکا، دې کس لره په دې زکات باندې دومره اجر او ثواب ورکا. خو کله چې نمبر د روزي راشي نو رب کریم د هغې اجر او ثواب په فرشتو باندې نه لیکي، هغه د خپل طرف نه ورکوي. نو رب عظیم هغه اجر و ثواب د خپل عظمت، د خپل جلال او د خپل لوی شان مطابق با دې روزدار لور کوي چې د هغې نه هغه کرامن کاتبین فرشتې هم نوي خبرې. نو لہذا روزه یو عظیم عبادت دی چې دې اجر و ثواب رب کریم لکه څنګه چې د روزي دا شکل صورت پټ دی، پته چاته نه لګي دا سړی روزدار دی، دغه شان د ثواب هم پټ دی. او د حدیث بل حصہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. و زما د قسم په هغه ذات باندې د چا په دست قدرت کې چې زما روح دې زما ساده د روزدار د خولې د بدبویي الله ته د مشکو نه زیاته خوشبوداره ده او زیاته خوښه ده. کله چې انسان وږی شي نو د هغه د معدې نه د خولې په ذریعه باندې یو بدبو راځي، خو دا بدبو الله تبارک و تعالی ته ما ته د یو بل نه بده ګڼو، موږ د یو بل نه هغه کرکه کوو، خو لیکن رب کریم ته د روزدار د خولې هغه بدبویي د مشکو نه زیاته عزیزه ده او زیاته الله ته ګرانه ده. او بل دا انعام دی کله چې دا روزدار جنت ته ځي نو جنت ته چې انسان په هر دروازه باندې داخل، جنت مختلف دروازې دي چې په هر دروازه انسان داخل شي نو دا انسان کامیاب شو. لکه قرآن مجید فرقان حمید کې الله تبارک و تعالی فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. کم کس چې د اور نه بچ کړی شو او جنت ته داخل کړی شو دا سړی کامیاب دی. نو دخول جنت دا د کامیابی ذریعہ دا چې کم دروازه باندې ته داخل شول نو کامیاب شوي. خو بیا هم رب کریم د روزدارو د اعزاز د پاره، د روزدارو د احترام د پاره الله تبارک و تعالی یو دروازه مخصوص جوړ کړی د چایتا باب الریان وایي. ریان مطلب د تر و تازگی، ځکه دا بنده مومن د ورځې لوږه تنده برداشت کړي، دغې لوږې تندې سره د جسم مړاوی شوی، په ده باندې سستی راغلی، د باندې کمزوري راغلی. نو الله تبارک و تعالی جنت کې هم د دپاره د یوې دروازې اهتمام کړی چې هغې دروازې ته د ریان دروازه وایي، د تر و تازګۍ دروازه وایي. نو د روزدارو د اعزاز دپاره الله تبارک و تعالی
د ریان دا دروازه مقرر کړې ده او په دې صرف او صرف روزدار داخليږي. کله چې روزدار په دې باندې داخل شي فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. کله چې روزدار په دې دروازه باندې داخل کړي شي او غي داخل شي اغلق على دروازه به بند کړي شي فلم يدخل منه احد. د روزدار نه علاوه هیڅوک په دې دروازه باندې نشي داخلي دي، صرف او صرف په دې باندې روزدار داخليږي. الله تبارک وتعالى دې موږ له دروجو صحیح نیولو توفیق راکړي. زموږ دا ویډیو په خپل مواوري دوستانو سره شیر کړئ. زیات نه زیات دا ویډیو شیر کړئ چې ملګری ته زیات نه زیات فایده والی او د روزي څومره مسائل دي ان شاء الله تعالی هغه به موږ ورځ په ورځ باندې ستاسو حضور کې پیش کوو. الله تبارک وتعالى موږ له عمل کولو توفیق راکړي. جزاکم الله خیرا.